بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. څومره چې زموږ کلی تحصیلي بریکوټ او زموږ تاجر برادري زموږ سیاسي سماجي خلک یو ځای شوي نه په اتفاق شوي نه، نو تحصیلي بریکوټ کې به هم داسې ټایپ ایشوز راځي څنګه چې څو ورځې مخکې ما یو پوسټ شیر کړی و چې په تحصیلي بریکوټ کې د جعلي ایم آی ایس آی او د نورو جنسیانو اهلکاران چې دی د هغې برمار دی، هم د هغې سلسله چې د هغه روانه ده هغه شانتي او پای کې زموږ پولیس اهلکار ته او کوم چې سیکیورټي اهلکار دي هغو ته ښه ټیک ټاک بری میلاو شوی دی او متعدد کسان چې دي هغه په مینګوره او په سوات اپر او سوات لور او ګونډې په دې علاقو کې نیول شوي دي. همدغه شان نن په بریکوټ کې یو بل کس هم چې دی هغه ګرفتار شو چې هغه ځان ته جعلي آی ایس آی اهلکار وي او په مختلف ځایونو کې به هغه انټروډکشن کوو د امانکوټ نه هغه بریکوټ ته راځي، ایون هغه ځان سره پسټل ساتي او پسټل چې هغه بیا تلاشي واخیستې شي هغه بیا هم جعلي وخېږي. په دې تاجر بازاري کې هم یو خوف دی، یو حراس دی، مهرباني وکړئ ځان د خوف ختم کړئ. کله چې ما پوسټ شیر کړو ما ته هم ډېرې دمکیانې میلاو شوې، دړکې میلاو شوې، خو د هغې باوجود زما د خپل علاقې د کلي لپاره کوم خدمت چې و هغه دا و چې یاره دا ایشو چې د بریکوټ نه ختمول غواړي. نن چې د جمیل کوم چې ډي ایس پي اهلکار دی هغه یو کس چې دی هغه اریسټ کړو او د هغه تعلق د امانکوټ سره دی، هغې باقاعده بریکوټ چوکي ته بوتلو، دا خلاف نور هم مزید کاروایي او تفتیش کېږي. مهرباني وکړئ د خپل پولیس او سیکیورټي ایجنسیز د فوج سره مرسته وکړئ. څومره چې هم د جعلي خلک دی کوم چې ځان ته آی ایس آی او د ایم آی او د نورو جنسیانو اهلکاران وایي بتې علي پیسې غونډوي، جعلي کارونه کوي، خلکو جعلي ویزې کوي. مهرباني وکړئ د دې مخنیوی وکړئ او د څومره چې سیکیورټي ایجنسي د هغو سره په یو لاس په یو پیج ودرېږئ چې دا خلک چې تحصیلي بریکوټ نه ورک شي او دا خلک چې دا د سکون ساه ولي.